جمعات کې دا مسله ده کوم لوښي چې راشي جمعات ته بیا هغه لوښي یو نیم کس پکې لوښي روکېږي ولې روکېږي دا په دې محله کې چا کور ته نه دی تللی دا لوښی دا ګیلاس یا دا جګ یا بل څه دا په دې محله کې یو کور ته تللی دی که نه په دې کور کې زنانو ته دا پته نشته دی چې دا لوښی زموږ د کور ته دا پردی رادننه شو دا زموږ د کور نه دی زموږ د کچن نه دی د دې زنانه دا ذهن ولې نه دی جوړ چې زما کور ته اور رادننه شو زه به په دې لوښي څه وکړم داسې به کوم خاون د کومې زنانه خاون به داسې چې دا زنانه به ورته ووایي چې ماله دا شی دا لوښی په کور کې پکار دی او دی به وله د بازار نه رانه وړي په دې دور کې دا خو دې ورته پلیټ یاد کړي چې هغه وله روغ سیټ راوړي او که نه راوړي دا خو دې ورته یو ترماس یاد کړي هغه وله 3 4 راوړي او که نه راوړي خو بیا هم د زنانه ذهن او سوچ دا دی چې بس دا لوښی رادننه شو دا زما په کچن کې اضافه وشو زما په لوښو کې اضافه وشو دا خو ډېر ښکلی ګیلاس دی او دا ډېر ښکلی جګ دی نو د هغه یو لوښي د وجې نه خوراک یې هم آرام دی یعنې یو ترماس که چا کور ته تللی دی او کال دا ترماس استعمالېږي نو تا څه خیال دی چې کال په دې کې چې څکلی کېږي نو دا حلال دی که دا حرام دی ستا چې دا پی پکې تا چې ولی چینی ستا دا توره چې ستا دا مزدوري کړې هغه غریب ټوله روز د هر څه کور ته راوړي دي خو دا پردی ترماز د جمعات نه راغلی دا چې پخه شو دا بچي هم په آرامه وسکي دا خاون هم آرام وسکي او دا کور والی هم آرام وسکي په دې کې احتیاط نه کوي او بیا بعضې وخت کې داسې وي څه پټېږي نه دا بیا ښکاره شي عقل وخې بیا د هغه کور نه جومات ته راشي نو دا بل کس چې کوم دی هغه په سترګې پټې کې بس خاموشه شریفه سړی خو بیا دا خبر نشي کولی چې دا زما دی نو دا لږه بې احتیاطي ده په دې باب کې خیال وساتئ دا یوازې تاسو نه دا د موبایل په ذریعې سره چې بار هم چاته رسي نو هر چا له په دې خبرو کې احتیاط پکار دی